دا سورة فاتحه او حمد شریف تلاوت شو. د دې د تفسیر او د تفصیل مخکې اعوذ بالله و بسم الله د دې فضائل دا ذکر کیږي ځکه چې مخکې د تلاوت نه اعوذ بالله ویل هم سنت طریقه ده او بسم الله ویل هم سنت طریقه ده څنګه چې الله تعالی فرمایي وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کله چې ته تلاوت تکو قرآن پاک کې نعوذ بالله والا اعوذ بالله وایا د شیطان نه په دې سره پناه والا او دې باره کې یو حدیث مبارک عمره غلې ده حضرت عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنہ صحابی دے وای یا رسول الله ان الشیطان قد حال بیني وبین الصلاه کله چې په مانځه وګړېږم شیطان راشي او زما او د مانځه په منځ کې حایل شي او زما نه مونږ خطا کوي د دنیا فکرونه سوچونه راته مخکې کوي نو د بچاو د پاره د څو طریقې استعمال کوم ځکه ان الشیطان قد حال بیني وبین صلاتي وقراءتي يدبسها علي ان الشیطان قد حال بیني وبین صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ذاك الشیطان يقال له خنزب دا خو شیطان دی د دنوم خنزب دی ذاك الشیطان يقال له خنزب ددنم خنزب دے فاذا احسسته فتعوذ بالله منه فاذا احسسته کله چې ته په پوه شي چې دا شیطان مال راغی او په ما باندې مونږ ګډ وډ کوي کله زما سوچ څه ګرځي کله زما سوچ څه ګرځي فتعوذ بالله منه دا الله نا فالله سره دغه پناه غواړه فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك او چپ غاړه تا چوکا دا شیطان بستانه شیطان په تختی او ستا سوچ با دا به مانزه ته برابرې دا یو سوال پیدا کی چې په مانزه کې چوکانه خیال کراله یا اعوذ بالله ویل په نفلي مانځه کې خو مساله نشته ده او پرتی مانځه کې کچره دا شیطان راشي او تا باندې مونږ ګډ وډ کوي نبیا پدله کې اعوذ بالله وایي دې بتخ نو حدیث مبارک دا دی چې فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك صلاة درې ځلې توکانې چپې غاړې ته توکا شیطان بدن تر دا اعوذ بالله
فضیلت په دې حدیث مبارک کې ذکر شوی دی